بخاری اوچت کړي امام بخاری کتاب الطب باب حامه او د حدیث ریفرنس امر کوملا کتی په گوگل کې ورکه مر کولایش کتاب میں مرته خدا باب میں درته خدا کتاب الطب او پاغي کې مرته بابم خدا باب الحامه او حدیث نمبر 5770 دا حدیث نمبر دے 5770 نمبر حدیث دے اور چاند روایت ہے ابو ہریرہ نا ابو ہریرہ سے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرمائی حضور مبارک کو فرمائل لا عدوى ولا سفر ولا حامہ دا درې خبرې نو پته لګي چې په هغه زمانہ کې سکړي دا خبرې د زمانې د جاهلیت نه را روانې دي دا خبره دا سفره دا سیداو سفره کې سفر ټیک نه دی خوشحالي پکې مکړه نکاح پکې مکړه خوشحالي تقریبات پکې مکړه وغیرہ وغیرہ دا زمانه دا جاهلیت خبره وا ځکه چې حضور مبارک په زمانه کې خلکو دا کنسپټ او سوچو نو ځکه حضور مبارک منک چې حضور مبارک ته پته ولګی دا منه یک څه وي درې شیانو متعلق په هغه زمانه کې د خلکو ذهن جوړو درې واړه حضور مبارک منه کړه او څه فرمایل لا عدوى بیماری متعدی کېدل نشتا یعنی یو انسان بیماری بل نزي ډېر ډاکټران بتاته په دی باندې وایي یو پلان بارته وایي یو دابا یو اوخ په اوخانو کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې پاغه باندې خارخ ولګیدا خارخ بیماری په حدیث کې راځي او بیا دویم باندې خارق شو بیا د هغه سړی په دریم اوخ باندې خارق شو نبی علیہ السلام لراغی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې قربان په یو اوخ باندې مخارق وي چې هغه د وجه نه ټول تول لګیدا مقصد دم دا او ټیم کې کنسپټ چې یو بیماری بللا زی نبی علیہ السلام ته تپوس کا ورته فرمایي چې دا اول چاره واسطه اول سره ټول روغ کنه دا اول چې امانه خارق لګیدنو خارق والا او خنو دا اول باندې چاره واستورته چې الله پیدا سموای په دغه نور باندې مستعرب را واستورته فرمای او مونږ یو چې کاغه سره نه ویناس داسې بوي صرف جزام ګورې چې نبی علیہ السلام حکیم دی کنه یو بیماری دا جزام بیماری هغه ته خدای پاک جل جلاله دې زما او تاسو په معاشره کې م پیدا کړي حضور مبارک فرمای چې هغه بیماری نه داسې تخته لگا انسان چې زمری نه تختی تخت تر نجدې مور سره کېنا او هغه بیماری ته ویل کېږي جزام بیماری نعوذ بالله جزام بیماری چاته ویل کېږي انسان باندې دا بیماری ولګي او غوخه تر غرزګي بیا او الله غوته تر غرزګي بیا بل غوته دا یعنی بدن یې دوړګي لګ بدن یې ختمږي او لاس یې ختم شي بیا بل دا دې ته جزام بیماری او ګوره حضور مبارک زکا مونږ او تاسو ته دې په باره کې دعام خودلې په حدیث کې اللهم انی اعوذ بک من البرص برګای مرض خدای برګي مرض نه ز پناه غواړم والجزام بیماری نه ز پناه غواړم ومن سیء الاسقام او خدای ز هر بیماری نه پناه غواړم حضور مبارک په دعا کې مونږ او تا یا مسنون دعام خودلې سحر ما خام دا دعا وایا برس او جزام بیماری بارتا یا نوري بیماری بارتا نه لګي بس دا جزام بیماری او په دې حکمت باندې نبی علیہ السلام پویدا نور یو بیماری مخپز مکه باندې دا سه نشته چې یو انسان لبل لاړ شي او کتکینه او تاتم ولګي تبدا عقیده ساتي چې دلم د رب په حکم راغلي مالم د رب په حکم مانګ راغلي بل زین نه راغلي نو حضور مبارک په حدیث کې سووي لا عدوى بیماری یو بل تلګیدل نشتا دویم نمبر رد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اومدغه میاشت باندې کړه ولا سفر نبی علیہ السلام فرمای سفر په بابت کې دا کومي خبري چي دي دا یوم نشتا حضور مبارک امام الانبیاء پدې کې یری یو پدې کې پیریان یو پدې کې چې سړی یریږي د شپې او نکاح سپیراو سفر پکې سپیراو خوشاله پروګرامونه پکې سپیرا حضور مبارک په دغه ټولو خبرو باندې په حدیث د بخاری کې رد فرمایا چې ولا سفر د سفر د میاشت په باره کې داسې کنسپټ سوچ د دې هیڅ اصل په دین او په اسلام کې نشتا او بیا فرمایي دریم نمبر ولا حامه او حمم نشتا او دا حما مونږ تاسو ورته ګونګای مارغه وایو اولو ورته
اردو کې الو ګونګې مرغای تاسو که چرته کتلې دا په زمانه جاهلیت کې خلکو په یو ځای کې دا سکیناوه او دوی به کاروبار شروع کاوه یا به چرته نکاح کړه یا به په سفر باندې ته کې بناوه او تاسو ورپا به څاو پر خو دا چې خي طرف ته بلاړ خي طرف ته نو وی به چې بده کې زما لپاره دا شی نظم او ستا په معاشره کې مې ډیر ښه خلک یې کا خو پټ پټ یې کا دا ټول ناروا دي بدفعلی په اسلام کې نشتا نیک فالشت په اسلام کې حضور مبارک په خپل باندې کړي د په حدیث کې او چې ګس طرف ته بلاړ نو بیا به سفر نک چې په سفر کې زما لپاره سره دا اولو چې ګس طرف ته لاړ نو مطلب د زما سفر ټیک نه دی